بغض عالم سره کوي د او پیړونه با ربي کریم علم او چقل بچه د لاس نونیو مسجد ته بوته قاری صاحب ته کېناو او مولانا صاحب زما بچي ته علم دین وښایه زما رونو هغه قرآن زده کړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په ورځ د قیامت به ربي کریم دې ماشوم ته داسې تاج د دې ماشوم مور پلار ته داسې تاج ور په سر کړي چې د هغې رڼا به د انور نه زیاته وي د هغې قیمت تمام دنیا و ما فیها په دنیا کې چې څه پراته دي دا نشي پوره کولی سنت والجماعت یو زمونږ عقیده او نظریه دا ده که ټوله دنیا د الله جل جلاله عبادت نه کوي د الله سره دشمنۍ اعلان کوي بیا هم ورته رب رزق ورکوي د الله په باچایۍ کې د زرې مطابق کمی نه راځي که ټوله دنیا مولیان شي ټوله دنیا په سجدو پرېوځي بیا هم د الله جل جلاله په باچایۍ کې زیاتې کنډې مه وښئ د وجې نه صدقاتو پسې منډې مه وښئ زکاتونو پسې منډې مه وښئ خلکو ته لاسونه مه نیسئ که مدرسه نشي چلولی مې جوړوه که وس او طاقت دې نشته مه ورته ورځه لیکن د قرآن تعظیم په سینه اوچته نن سبا چې زه د معنې معاشرې ته ګورم زمونږ بچی چې د 12 کالو شي هغه بیا غټ شي هغه به انګیټې شي اذان وکړي د دې وجې نه هغه وایي خلکو ته که چېرته یو مولوي صاحب ورته ویل راشه قرآن ته کښېنه جي اره جي زمونږ وخت تل دی داسې ده که نه ده که چېرته حافظ صاحب ورته ویل راشه حفظ شروع کړه جي زمونږ وخت تل دی ذهن ته نه راځي زمار نبی سے فرمائی داغه نمخ کی درد علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه خبر ذکر کوما د حافظ قرآن سره بغض کول د عالم سره بغض کول زمارونو د صاحب قرآن سره بغض کول د دې په باره کې یاد ساتي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو امتی تیر شوی دی دومره لوی خطیب کله به چې هغه خطبه ورکوله باچایان به مخې ته کېناستل علامه ابن جوزی رحمت الله علیه هغه د یو حدیث په شرح کې فرمایي کوم سړی چې بغض د عالم سره کوي د او پیړونه به ربي کریم علم اوچتوي همدغه شانتې ده چې کوم سړی د عالم سره بغض کوي الله یې د او پیړونه علم اوچتوي رسول اکرم علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې الله تعالی یو بنده مردود کوي تباه کوي برباد کوي الله جل جلاله یې محروموي د خپل خیر نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تا ته الله علم نه درکاو ستا په خاندان کې عالم نه راتو ستا په بچو کې عالم نه راتو تا ستا علم تسله نه لګېدو ته پوه شه چې ته د الله د خیر نه محروم یې دا زه نه یم دا نبي علیه الصلاة والسلام وایي دویم طرف ته زمارونو دا یاد ساتئ هغه رسول الله علیه الصلاة والسلام څه فرمایي کوم سړي چې خپل بچی د لاس نه ونیو مسجد ته بوته قاري صاحب ته کېناو او مولانا صاحب زما بچي ته علم دین وښایه زمارونو هغه قرآن زده کړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په ورځ د قیامت به ربي کریم دې ماشوم ته داسې تاج د دې ماشوم مور پلار ته داسې تاج ور په سر کړي چې د هغې رڼا به د انور نه زیاته وي د هغې قیمت تمام دنیا و ما فیها په دنیا کې چې څه پراته دي دا نشي پوره کولی لیکن دا ما ته په نظر نه راځي ډاکټرۍ کې ما ته 1,20,000 روپۍ په نظر راځي دې وجې نه بچی ډاکټر دی انجینرۍ کې 2 لک روپۍ په نظر راځي بچی انجینر دی پرنسپلۍ کې 2 لک روپۍ په نظر راځي بچی پرنسپل دی په قرآن کې په دنیا کې پیسې په نظر نه راځي دې وجې نه قرآن نشته په سینه کې قرآن محفوظ نه دی زه هم د نبي علیه السلام د ارشاد مطابق چې ستا په اولاد کې عالم نه راځي ته د خیر نه محروم یې ستا سینه کې حسد پروت دی ستا سینه کې بغض پروت دی نن توبه وکړه ربي کریم به دې اولاد د دغې خیر نه محرومه نه کړي او که توبه دې ونه کړه زما وروره ربي کریم خپل دین ته حاجت نه لري تا ته حاجت نه لري چې ته د الله د دین خدمت وکړه موږ اهل سنت والجماعت یو زموږ عقیده او نظریه دا ده که ټوله دنیا د الله جل جلاله عبادت نه کوي د الله سره دشمنۍ اعلان کوي بیا هم ورته رب رزق ورکوي د الله په باچایۍ کې د زرې مطابق کمی نه راځي که ټوله دنیا مولیان شي ټوله دنیا په سجدو پرېوځي بیا هم د الله جل جلاله په باچایۍ کې زیاتې او کمی نه راځي دې وجې نه عزیزه دا خیر تا ته دی که چېرته ستا په اولاد کې عالم صاحب راضی دا خیر تا ته کستا په اولاد کې حافظ صاحب راضی خیر تا ته کستا په اولاد کې علما پیدا کیږي خیر تا ته ستا اولاد ته زما وروره په قبر باندې به دې ودرېږي نن موږ هغه بچې لیدلي چې هغوی ته جنازه هم نه ورځي موږ هغه اولاد لیدلی چې هغوی ته جنازه هم نه ورځي موږ هغه اولاد لیدلی چې د مور او پلار دپاره د مور او پلار د وفات نه بعد صرف یو صورت هم نشي ویلی موږ هغه اولاد هم لیدلی چې هغه د مور او پلار تعزیت هم نه کینی صرف خیر په قرآن مجید کې دی دې وجې نه رسول اکرم علیه الصلاة والسلام فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چاته چې الله د خیر اراده وکړي خیر پیژنې خیر لفظ د غوره والی دی که غوره
غورواله د دنیا ده که غورواله د اخرت ده چونکه مراد علماء اخرت ده الله چې چاته خیر اراده وکي ربي کریم ورته دین سمجھ ورکي الله فقيه جوړي الله جل جلاله فقيه جوړي بیا رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي وي دغه سړی ته الله په ذهن کې راه راس صحیح لار کې دي الله جل جلاله خپل لارې ترابلي خو چې ستا په اولاد کې ناراضي زتا ته بدی زه در کوم چې ستا په اولاد کې کله عالم حافظ ناراضي پتا کې حسد ده ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي د کوم سړي په سینه کې چې یو ګناه یو حسد پکې پروت ده یو بغض پکې پروت ده ربي کریم وخیړی د علم نه لې ساتي دیو جن رحم پسان مکوا رحم په اولاد وکا خپل بچ علم دین تراو بلا چې د مرګ نه بعد پتا بسه صرف په جنازه کې قوت ریږي د مرګ نه بعد خو په تعزیت کې پتا بس لاس اوچت کی زمانه بھی فرمائی یاد ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما د امت افضل ترین عبادت سره قرآن دے افضل ترین عبادت دا سو کوئی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ فرمائی زما د امت افضل ترین عبادت سره قرآن تلاوت دے او چې کله د کوم انسان په زبان د قرآن تلاوت ناراضي د افضل عبادت نه محروم دی کله چې انسان د افضل عبادت نه محروم شي زمونږ استاد دو خبرې کوي یو فرض مه پرېږده یو قرض مه پرېږده یو فرض مه پرېږده یو قرض مه پرېږده فرض وای څنګه پاتې کېږي کله چې انسان مستحبات پرېږدي سنتو ته زړه نه کېږي کله چې سنت پرېږدي بیا یې فرضو ته زړه نه کېږي او چې کله فرض پرېږدي نو دی بیا د دین نه محرومیږي د کلمې نه محرومیږي دا یاد ساتئ ذهن کې نن د دې څه اهتمام نشته افضل عبادت کوم یو دی په عبادتونو کې د قرآن تلاوت دی کله چې د قرآن تلاوت ته نه کې ستا کور ستا محله ستا مسجد ستا سینه د خیر نه محرومه ده علماء ته ځان مه کړېږئ علماء ته ځان مه کړېږئ یو طرف ته رسول اکرم فرمایي ما مخکې خبره عرض کړه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د الله نبی فرمایي حافظ قرآن بهتر دی کم سړی چې قرآن وای دی بهتر دی دا زه نه وایم دا د نبي علیه السلام خبره ده دا د یو مفتي و عالم خبره نه ده د یو مجتهد خبره نه ده دا د نبي علیه السلام خبره ده زموږ اهل سنت والجماعت عقیده ده ځمکه او اسمان ټوکړې ټوکړې کېدی شي د محمد خبره دروغ نشي کېدی دیو جن رسول الله فرمایي غوره په تاسو کې عالم دی د قرآن عالم دی نبي علیه السلام وفرمایل حافظانو عالمانو یاد ساتئ ګره جی سے پرېږدئ هر چاته مخ کته کوزه کېږئ یو طرف ته نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي زما نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د عالم الدین په باره کې بهترین عالم کوم یو دی سړی ورته راغی نفع تې وغوښته دې عالم ورته نفع ورکړه مثال په طور د مسئلې تپوس یې ترې وکړو د ورته مسئله بیان کړه کله چې یو سړی بې پروایي کوي د ده سره تعلق نه ساتي کله چې یو سړی ده ته بد ګوري دی به ورسره بې پروایي کوي دی به ورسره تعلق نه ساتي نن خلک راپاسې موږ باندې اعتراض کوي جي دا ملیان زموږ سره تعلق نه ساتي ولې نه ساتو تا به بې پروایي کړي نبي علیه السلام فرمایي بهترین عالم هغه دی چې څوک ترې د مسئلې تپوس کوي خو جواب ورکوي که د مسئلې تپوس ترې نه کوي زما نبي فرمایي دی هم ترې بې پروایي کوي دی هم پسې بې ځای نه ګرځي دی هم ورسره بې ځای تعلقات نه ساتي فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایل کم سړي چې قرآن اوچت کو د اسلام جنډه اوچته کړه مناسب د ده لپاره دا نه ده بیا وایي چې د لوبو کوونکو سره لوبې کوي کم سړی چې غلطي وایي د غلطي والا څه غلطه وایي د بېهوده سړي څه بېهودګي اختیاروي دا څوک وایي فضیل بن عیاض وایي دا به نه کوي د بېهوده سړي څه به نه کیني کم سړی چې غلط دی د غلط څه به نه کیني کم سړی چې لوبې کرکټې کوي د دې سره به نه کیني زما نبي فضیل بن عیاض څه فرمایي چې کله پکې دا کارونه موجود دي د قرآن تعظیم قایم وساتو که دا کار نه کوي دی چې د لوبو والا څه لوبې کوي د بېهوده خلکو څه کیني دی تلی په دوکانونو کې ناستي دی تلی په مجلسونو کې ناستي دی کریم بورډو ته ناستي دی لډوانو ته ناستي دی د رمضان المبارک په دې بهترینه میاشت کې وطن دی په لارو کوڅو کې ګرځي ګپونه مذاقونه لګوي فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي د قرآن
تعظیم پزمکه کې ومنډو د تعلیم نشي ویلې. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سو فرمایل چا چې قرآن ولوستو بیا یې په ذهن کې دا خیال راغی چې د دې نه بهتر کار د سکول ټیچري ده، د دې نه بهتر کار تجارت ده، قرآن یې ویل دی. په ذهن کې دا خیالونه راځي چې د دې نه بهتر کار دا دی چې لټوانو والا سکینا، کرکټ والا سکینا، ګپونو والا سکینا، لطیفو والا سکینا، مذاقونو والا سکینا. د دې نه بهتر کار دا دی چې د کلي په دکانونو کې کینا. دا څوک فرمایي؟ زه نه یم. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې په دې خیال قرآن ولوستو او د قرآن نه عظمت والا بل شیز وګاڼو، مجلسونه، ګپونه، مذاقونه، لوبې ټوکې دا یې بهتر وګڼلې. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله د نعمت د الله د عظمت تعظیم ونکو، هغه کمبد وګاڼو، هغه بدتر وګاڼو، رب کریم به دې ذلیل او رسوا کړي. دیو جن په مالدارو پسې منډې مه وهئ، دیو جن صدقاتو پسې منډې مه وهئ، زکاتونو پسې منډې مه وهئ، خلکو ته لاسونه مه نیسئ. که مدرسه نشي چلولی مې جوړوه، که وس او طاقت دې نشته مه ورته ورځه، لیکن د قرآن تعظیم په سینه اوچت وساته. ځکه دا قرآن کوم کتاب دی؟ دی خو ګپونو والا راوستو، د هغې نه صحابه کرام جوړ کړو، د چا په کورونو بچې د زنا جنډه لګېدلې وه، قرآن مجید هغه خلک راوستل ځان ته کېنول، د چا په کورونو بچې د زنا جنډه لګېدلې وه، قرآن مجید هغه خلک دې ته جوړ کړو. د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی عثمان بن مظعون، راغی رسول الله ته وایي رد رسول الله علی عثمان بن مظعون التبتل. د الله پیغمبر ته فرمایي د الله پیغمبره ما ته اجازت راکړه زه به ځان خصي کړم، زه به ځان خصي کړم. نبي علیه السلام اجازت ورنکړو. هغه خلک د چا په کورونو به چې د زنا جنډې ولاړې وې، دې قرآن دې ته جوړ کړه چې را یې وسته وایي موږ به ځان خصیان کو. زما وروڼو چا به چې لونه خښولې هغه خلک یې راوستو، قرآن ورته ټوټل یو سورت مکمل ورکړو، قرآن مجید ورته د نور برکت فضیلت وښوده، جنت زیری ورته ورکړو. زه اوس په دې موضوع بیان نه کوم. یاد ساتئ کومو خلکو بچې بوتانو ته سجدې کولې، قرآن هغه جاهل خلک راوسته دین اسلام ته کېنول. کومو خلکو به چې په خبره جنګونه کول، قرآن مجید هغه خلک راوسته، هغه خلکو نه په خپل مابین کې رونه جوړ کړه. ما ستا په سینه کې قرآن دی، عظمت والا کتاب دی، بیا ته دنیادارو ته ولې کړېږې، لاس ولې نیسې؟ دې وجې نه عزیزانو یاد ساتئ کوم سړی چې د قرآن مجید د عظمت او د نعمت قدر نه کوي، رب یې بدتر کوي، رب یې ذلیله کوي. په خلکو کې به شرمېدلی، خلکو ته به جی صاحب نارې به بیا به هم شرمېږي. قرآن والا الله ته ګران دي. کن عالما او متعلما او خادما فلیس رابعا. یو حدیث کې دا الفاظ دي، یا عالم شه، یا شاګرد شه، یا دوست شه، او چې دوست یې جوړ شي څه به طرف درکړي. حدیث درته بورا رسکون یاد ساتئ. دا چا قول دی؟ حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ. هغه فرمایي کوم سړی د علماو سره ملګرتیا کوي، دوستانه کوي، زه د هغې خواته کښېنم. دې وجې نه کوم نوجوانان چې د علماو سره تعلق ساتي، نه د منکر حدیث نه متاثر کېږي، نه د پکولیانو نه متاثر کېږي، نه هغې دا اعتراض کوي چې موږ یو دوه کې په شک کېږو، او نه په هغې کې مرض وي، نه پکې حسد وي، نه بغض وي، نه کینه. دا زما تجربه ده. د دې نه علاوه د حسن بن علي قول واورئ. هغه فرمایي د علماو په مجلس کې کېنه، نمبر 1 کار به دا کېږي چې الله به ستا زبان کولاوئ. او نوجوانانو واورئ چالاکي در کې نشته، د علماو په مجلس کې کېنه، رب کریم به ستا زبان کولاو کړي. دا زه نه یم، حضرت حسن بن علي وایي رب کریم به ستا د ذهن رکاوټې ختمې کړي. په ذهن کې څومره رکاوټې راشي، ته به د عالم سره براه راست ناستې، ستا مسایل به بار بار حل کېږي. د هغه خواله به خلک مسئلې تپوس له راځي، تا ته به مسئله یادېږي. ستا په ذهن کې چې څومره رکاوټ وي، ستا به د عالم صاحب سره دوستانه وي، ته به ترې براه راست تپوس کولی شي، شرم و حیا به نه وي. رب کریم به د اول زبان کولاو کړي. حسن بن علي وایي دویم نمبر به ستا د زبان رکاوټ رب کریم ختم کړي. دا د څه په برکت چې کله علماء کرامو سره ناست دي، د دې نه زیات به تا ته الله څه حاصلوي. حسن بن علي وایي یاد ساته چې ته د علماو سره ناست دی. بل دریم نمبر کار به دی چې الله جل جلاله به ستا زړه بې څه خوشحالوي، ستا زړه به خوشحاله وي، خفګان به ستا په زړه نه راځي. نن موبایل ته ټیم شته، د مولوي صاحب سره چېرته ناست دی،
چې ستا د زړه بندیش کولاو شي، ستا زبان کولاو شي، ستا مسایل حل شي، رب به د زړه خوشحالۍ تجربه پې وکړي، تجربه پې وکړي، ګپ او مذاق نه دی. او چې څه درته اثرېږي اختیار به یې درته. دا څوک وایي؟ حسن بن علي رضی الله تعالی عنه. او دومره څه به زده کړي چې نورو ته به پیدا م ورکړي. دا حضرت حسن بن علي رضی الله تعالی عنه فرمایي. دیو جن ما حدیث عرض کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علیم شاہ طالب شاہ خدمتگار شاہ. یہ روایت کے راضی سب سمو آیا کرے دی سر خیر نشي کوله شاګرد نشي جوړې ده خپل عالم کې ده نشي سب سمو آیا او که سب سویم نو لګیاوي خبرې پسې کې سلورم هم نشي خبرې پسې کې هلاک بشي هلاک بشي. دا څوک زنان کته مسلمان دا ستا پیغمبر وای زما پیغمبر وای. کم سړی نه عالم کیږي نه طالب کیږي نه خدمت گزاري نه خاموش دی لای دی به رب هلاکوي. او دا موږ لیدل ما درته مخکې خبره عرض کړه چې د اوو پیړونه به د رب د علم برکات وباسي. د اوو پیړونه به د رب د علم که محبت دي شروع که ستا په کور کې به الله علیم حفیظ را پیدا کړي. زه نور څه وکړم زما نور وس او طاقت نه رسي. زما دومره خبرې فضله وې دا مې درته عرض کړې. زما وروڼو عالم چې دی دا ډېر بهترین دی خبرونه ځان وساته. ما ته چا وی د علامه شامي چې کومه فتوا ورکړله چې کوم سړی د عالم نه په مجلس کې په دې خاطر مخکې لاړو چې زه پې بهتر یم ښځه پې طلاق دی او دا ولې وایي دا ځکه نبي علیه السلام وایي چې غوره عالم دی دی چې غوره ځي د ده د پیغمبر مقابله ده. دغه شان د نبي علیه الصلات والسلام وی الله یو دی ابو جهل به ویل نه ډېر شی دي اجعل الالهة الها واحده زمونږ د ډېرو الهونو نه یو جوړ کړه دا وایي چې یو دی. زما به خبره پوهېږئ ابو جهل به ویل ډېر دي محمد ویل یو دی دشمني په دې وه. پیغمبر وایي عالم بهتر دی قرآن والا بهتر دی دی وایي زه بهتر یم. نو چې کوم سړی دا پیغمبر خبره نه مني چې د هغه په شریعت کې کومه نکاح شوې د هغه څنګه پاتې کېږي. سوچ لږ په دې مسله باندې په خپله وکړه. رسول الله فرمایي یو طرف ته مجاهد دی بل طرف ته عالم دی. په ورځ د قیامت به د مجاهد هینئ او د عالم به سیاهي د قلم سیاهي. د عالم سیاهي به د مجاهد د هینې نه نبي علیه السلام وایي زیاته درنه. او حدیث کې چې راځي یشفع الشفاعة یوم القیامة ثلاثه نبی علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت به درې قسمه خلک شفاعت کوي. الانبیاء اول انبیاء کرام ثم العلماء دین به علماء کوي ثم الشهداء بیا به شهیدان. ترتیب کې عالمان د شهیدانو نه مخکې ذکر دی. دیو جن محبت وکړئ دین اسلام راتین کوي خپل بچی حافظ قرآن جوړ کا په ورځ د قیامت باندې د خلکو بچو ته ډیګري نه حاصلېږي هلته ته په تماشه چې زما بچي ته به ډیګري حاصلېږي.